أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة انبیاء واللسم سپارہ آیات نمبر 85 وإسماعيل وإدريس وذا الكفل او دلته کې د دین وړاندې د انبیاء علیهم السلام واقعات بیان شو د ایوب علیه السلام واقعات بیان شو هغه باندې الله تعالی ازمیخ کړو او اتلس کالا یا نه کالا یا اتکالا دومره هغه سخت تکلیف او سخت بیماری تیر کړو او باغې باندې صبر کړو اوس دلته کې د اسماعیل علیه السلام ذکر او اسماعیل علیه السلام باندې هم قسم تکلیفونه او قسم ابتلاګان او امتحانات راغلي دي و ادریس علیه السلام و ذل کفل او ذل کفل علیه السلام دلته کې اسماعیل علیه السلام او ادریس علیه السلام دا هو پیغمبران دي خدا ذل کفل علیه السلام نو د قرآن د ظاهری الفاظو نه دا خبره معلومیږي چې دا پیغمبرو خو د نور روایت دا خبره ثابتېږي چې دا پیغمبر نو تفسیر ابن کثیر لیکلی دي چې دا ذوالکفل د حضرت یسع علیه السلام دا د هغه خلیفه و اجګله بوډا شو یسع علیه السلام دې چې کله بوډا شو نو دوی شمال یو نائب پکار دی چې هغه زما په ځای باندې خلکو ته دعوت ورکړي نو ویدو ټول خلک راجمع کړل بني اسرائیل چې دا کله راجمع کړل دوی ته وایي چې مالا داسې کس پکار دی چې هغه چېرته غوسه شوي نه وي او غوسه کېږي نه او دې د شپې عبادت کوي او د ورځې روژه وي چې داسې کس شي نو هغه به زما خلیفه وي یو کس پاسېدو او هغه ودرېدو او هغه وایي چې دا به زه وکړم ټوله شپه به عبادت کوم او د مخکې نه مې عادت دی او ټوله ورځ روژې نیسم او دغه رنګې د غوسه راله نه راځي غوسه کېږم هم په خبره باندې نه نبي خلکو ته اړو توجه ورنه کړله او یسع علیه السلام هغه هم دته توجه ورنه کړله په دویمه ورځ باندې بیا په مجمع کې اعلان وکړو چې ما له داسې کس پکار دی چې زه خپل نایب جوړ کړم خدا کې چې درې شرطونه یو دا چې غوسه ور نه ورځي ټوله شپه به عبادت کوي او ټوله ورځ روژه نیسي په دویمه ورځ باندې بیا دغه کس پاسېد خلکو ته وکتل چې دا بګلا دغه خلکو توجه ورنه کړله په درېیمه ورځ باندې بیا حضرت یسع علیه السلام اعلان وکړو او د معمول مطابق دک ذوالکفل علیه السلام ودرېدو چې بالکل دا کارونه به زه کوم نو ده به د شپې ټوله شپه عبادت کو د ورځ به ټوله ورځ روژه نیوله صرف د غرمې په ټایم کې د قیلوله چې ورته وي د ډوډۍ پسې برغ لږ غونده کې خوب د غرمې دا خوب دکه به یې کو نو د شپې به ویښو عبادت پې کو د ورځې به یې روژه هم وه خلکو له فیصلې هم کولې غوسه کېدو به نه نو شیطان چې کله دا خبره واورېده او دا عمل یې د ده ولیدو نو هغه ډېر غوسه شو نو خپل ټول اولاد خپل ټول ذریت شیطان راوبلو ورته وی دې سړي سره څه کول غواړي د ذوالکفل علیه السلام سره نو هغې په ده باندې زمونږ تاب نه راځي نو غټ ابلیس چې ده په خپله باندې بډي ووهلې ویزه به ورسره کومه ویزه به یې دوکه کومه نو دا ابلیس راړو دې چې به کم ټیم اوده کېدو د کیلولې په ټیم کې
نو دې ورله لاړو دروازه یې ورته وټکوله د بوډا سړي په شکل کې هغه راووتو ورته ویې څه مسله ده ورته ویې زه کمزور یم او ما سره د کور خلک ډېر ظلم کوي حق رانه هم نه راکوي ظلمونه راباندې کوي وهل ټکول راسره کوي او خبرې ورته شروع کړې د هغه د قیلولي هغه ټیم چې کوم دی ختم شو نو حضرت ذوالکفل علیه السلام ودنو شو ده ورته ذوالکفل علیه السلام ورته وی چې سبا دربار ولګي راشه زه به ستا وارثان راوغواړم ستا خپلوان به راوغواړم او د هغې نه به ستا بدل والم او ستا حق پتې والم په دویمه ورځ باندې دی رانغی ذوالکفل علیه السلام د ده په انتظار باندې و دی رانغی دا خو ابلیس و که نه دی رانغی چې په دویمه ورځ بیا دی د قیلولي دپاره سملاستو نو بیا پسې دی لاړو دروازه یې ورته وټکوله د بوډا سړي په شکل کې وی څوک یې یک پرونی بوډا یم ذوالکفل علیه السلام دروازه لرې کړه دی رادن نه شو ورته څه مسله ده بیا که زړه مسله ده جو خبرې شروع کړې هغه ورته تا ته ما نه ویلې چې دربار ولګي راشه ستا مسله به زه حل کړم هغه ویل زه د دې وجې نه رانلم چې زما د خپلوان دا ډېر زورور دي او دا ډېر خبیثان دي دی په خوله باندې یو خبره کوي او زړه کې یې بلې نو ستا به مخکې ووایي چې زه د دې حق منم او ده ته به څه نه وایم خو هلته به رابه سره بیا ډېر زیات ظلم کوي نو د دې وجې نه رانلم هغې موجوده د هغې وجې رانلم په درېیمه ورځ باندې ذوالکفل علیه السلام حکم وکړو چې ما ته به څوک نه راپرېږدي ځکه په ما باندې خوب ډېره غلبه کړې ده نو د کور خلکو دا په دروازه باندې یو کس ودرېدو څوکیدار او ده ته یې څوک نه پرېښود د قیلولي په دې ټیم کې دا شیطان راغی ابلیس او د ډېر زور ولګو چې زما سره ضروري کار دی خو هغې وینه دننه نشي تلي نو دې په چور دروازه لاړو یعنې په دیوال باندې ځکه دا خو نحیف وجود دی په دیوال باندې ور واوړېدو یا په سوري کې ورننوتو نو د کمرې دروازه یې ورته وټکول چې ویې ټکوله او ذوالکفل علیه السلام څنګه دروازه لرې کړه ته څنګه رالې هغه هلته کې وپېژني چې دا خو ابلیس دی ته خو ابلیس یې که نه هغه بلکل زه ابلیس یم ما تا باندې ډېر کوشش وکړو خو ته ما چې کوم دی ناکامه نه کړې ما ویل چې زه تا په دې خپل کار کې دروغجن کړم په دې خپله دعوا کې دروغجن کړم په دې خپله وعده کې چې تا د یسع علیه السلام سره کوم وعده کړله چې په دې کې دروغجن کړم خو ما تا باندې ډېر زور ولګو خو ته ما په هغې کې دروغجن نه کړلې نو بعضې وایي چې دا د الله تعالی لوی ولی دی او پیغمبر دی بعضې وایي چې نه ډومبې ټیک ته چې دا د یسع علیه السلام نایب و خو وروسته د شاید چې الله تعالی پیغمبري ورکړي خو داسې وضاحت یې نشته یا پیغمبر و یا پیغمبر نو خو د قرآن مجید د ظاهري الفاظو نه پته لګي چې د انبیاء علیهم السلام پسې برغ راوړي چې اسماعیل علیه السلام هم پیغمبر دی ادریس علیه السلام هم پیغمبر دی په دې پسې برغ ذوالکفل علیه السلام راوړي شاید چې دی پیغمبري کل من الصابرین الله وی دا ټول د صابرینو یعنی څنګه چې مخکې ایوب علیه السلام صبر کړلی دکه شان اسماعیل علیه السلام صبر کړلی دکه شان ادریس علیه السلام صبر کړلی دکه رنګې ذوالکفل علیه السلام صبر کړلی وکل من الصابرین دا ټول د صابرینو صبر کوونکو نه وادخلناهم او مونږ داخل کړي دي دوی لره فی رحمتنا په خپل رحمت کې انهم من الصالحین بېشکه دي د صالحینو نه د نیکانو نه وظنون او مئی والا اذ ذهب په هغه وخت کې چې دی لاړو مراد دی یونس علیه السلام دی هر کله چې دی لاړو مغاضبا غصه د خپل قوم نه فظن نو د ګمان وکړو چې الله نقدر علیه چې دا مونږ به تنګسیاره نه ولو په ده باندې نو فنادا نو د آواز وکړو یونس علیه السلام خپل قوم ته راورېږو الله تعالی او قوم د دعوت او تبلیغ وکړو او قوم کې چې خبره ونه منله نو دی غصه شو ورته وی 3 ورځو کې به تاسو باندې عذاب راځي 3 ورځو کې بدن نه به تاسو عذاب راځي او په خپله باندې یونس علیه السلام دغه کلي نه هجرت وکړو د پاره د دې چې د عذاب راځي چې زه ترې بچ شم او دا خلک به ټول واغږلي شي نو یونس علیه السلام لاړو یو ځای کې کېناستو څه وخت پس ورته پته ولګېدله چې الله تعالی په هغه قوم باندې عذاب نه دی راوستی چې یونس علیه السلام لاړو نو دا قوم ټولو چې کوم دی بعضې روایتو کې راشي دي د عذاب اثرات ولیدل یعنی عذاب شروع شوی نو خو د عذاب نه مخکې چې کومې علامې وي هغه علامې دي ولیدلې نو دا ټول قوم چې کوم دی راووت الله تعالی ته او ځان سره چې کوم دی بچیان ماشومانان بچي دی غرمو ته او شګو ته وباسل او دغه رنګې غواګانې او بیزې او ګډې دی د ځان سره وباسلې د ګډو د غواګانو نه بچي جدا جدا وتړل دا د زارۍ طریقه هم ده دی جدا جدا وتړل نو هغه ګډو او بیزو هغه بچو په خپلو میندو پسې نارې والې هغه سار و او دغه رنګ د ماشومانان هم د میندو نه جدا کړل
دی خپلو میندو پسې جړل او داسې چې کوم دی یو ناشنا صورت جوړ شو او ټولو په یو اواز باندې الله تعالی ته چغې ووهلې توبه ورته وویسته. د دې نه مخکې دی د یونس علیه السلام پسې وګرځېدل خو دی ونه موندو او دی الله تعالی ته چغې ووهلې او زاره یې وکړلې او په یو ځای باندې ټولو په یونس علیه السلام باندې ایمان راوړو. الله تعالی د عذاب هغه اثرات ښکاره شو، عذاب راغلی نه خو د عذاب نه مخکې چې کوم علامات یونس علیه السلام ورته ښولي هغه ښکاره شي. ځکه چې عذاب کله راشي که نه او عذاب څوک وویني پیغمبر پیشنګویي ورکړي عذاب راشي نو راغلی عذاب الله تعالی بیا نه واپس کړي، بیا ګو دی ایمان راوړي د دې ایمان هم بیا قابل قبول نه دی. ځکه ایمان بالغیب معتبر دی، ایمان په غیب باندې معتبر دی. د دې وجه نه چې انسان په زنکدن کې د زنکدن فرشته وویني او دی بیا زرها توبې وباسي د دې ایمان قابل قبول نه دی. ځکه ایمان بالغیب معتبر دی او دلته خو ایمان بالغیب پاتې نه شو، د خوار څه ولیده یا قبر کې به دی بیا ښه مسلماني خو قبر کې د ایمان پیدا نه کوي. قیامت کې به ټول مسلمانان وو، قیامت کې ایمان پیدا نه کوي ځکه خو هلته ایمان بالغیب نشته دی. د خوار څه په خپلو سترګو ولیدل نو عذاب نو راغلی خو د عذاب علامې ښکاره شولې، دا ټول ووتل او په یو الله په یو اواز باندې خپل رب ته چغې ووهلې، ویې ژړل، دعاګانې وغوښتلې او په یو ځای باندې ایمان راوړو. الله رب العزت عذاب را نه وستلو، دوی د عذاب نه بچو. یونس علیه السلام ته چې کله پته ولګېدله چې دوی باندې عذاب نه دی راغلی نو هغه بیا د خپل قوم نه بعضې روایتو کې راځي چې دی نه شو تللی واپس، دا قوم به راته نسبت ته دروغ وي چې دا دروغ ویلي دي. او بعضې روایتو کې دا راځي چې د دې قوم دا عادت چې څوک به دروغجن وموندو کم سړی به په خپله خبره کې دروغجن ثابت شو نو هغه به بیا سنګساره او قتله وبی. نو یونس علیه السلام د دې یاري نه چې دوی به اوس ما قتل کړي د قوم ته واپس لا نړو بل طرف ته هجرت وکړو او هجرت یې وکړو نو کشتۍ ته ور ودانګل. نو چې کله کشتۍ ته ور ودانګل کشتۍ ته وختو او دا کشتۍ ملاح روانه کړه په لاره باندې او دا کشتۍ د چپو ګډه وډه راواغسته او د ملاح وی زما تجربه ده چې کله ما سره په دې کشتۍ کې را تښتېدلي غلام د مالک نه ما سره د کشتۍ کې ناست وي او دا کشتۍ دا موجونه اړي او راړي دا کشتۍ الټه کوي. نو لہذا کو په تاسو کې څوک داسې وي چې هغه د خپل آقا نه را تښتېدلي بغیر د اجازت نه نو هغه د دریاب ته ودانګي چې دا نور خلک د ډوبېدو نه بچ. نو یونس علیه السلام ځان دغه تیار کو دانګل هغې ونیسو مینه ته خو ډېر ښکلی سړی بعضې خلکو پېژندو چې دا خو یونس علیه السلام دی وینه ته به نه دانګې ته څنګه د مالک نه بغیر چې کوم دی را تښتېدی شي او ته خو ازاد یې ته غلام خو نه بهر حال د بیا کشتۍ چې کله بیا د چپو ګډه وډه راواغېستله ډوبېده د بیا ځان تیار کړو هغې وینه قراندازي به وکړو چې قراندازي یو پیره وکړه د یونس علیه السلام نوم پکې راوخته چې په دویمه پیره وکړه بیا به د یونس علیه السلام نوم راوخته چې په درېیمه پیره وکړه بیا د یونس علیه السلام نوم راوخته. بس دا کشتۍ ډوبېدله چې یونس علیه السلام ته ور ودانګل دریاب ته چې کله ور ودانګلو نور خلک بچ شو او یونس علیه السلام دریاب ته چې ودانګل الله رب العزت یو مې د حکم کو ورشه وی دی واخله خلک او تیرې کا خو ګورې د یو اندام به ځای کوي نه دا ستا د خېټه به د ده دپاره صرف په طور د جیلخانې وي د جیل به وي یو محفوظ ستا په دې خېټه کې دا ستا خوراک نه دی. هغه مې لړو یونس علیه السلام یې تیر کړو او د دې مې ګېټه ته چې کله دی ورسېدو وي درې قسمه تیارې وي یو د مې د ګېډې تیاره یو د شپې تیاره یو د سمندر تیاره. په دې دریو تیارو کې الله تعالی یونس علیه السلام بچ وسات. هلته کې د چې کوم دی دا ورد شروع کړه د الله تعالی چې لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. نو وی کو چېرې دا الفاظ نه وی ویلې تر قیامت ته سبا پورې به یونس علیه السلام د مې د خېټې نه راووت. دا د دې کلماتو برکات چې الله رب العزت راوکاږي اوس هم کو چا باندې تکلیف او غم راشي او دې دا کلمات وینو الله رب العزت ول دا غم ختم د دې تکلیف را ورسېدو د دې غم را ورسېدو د دې ټینشن دی د دې مسله نه حل کیږي او د دې آیاتونو ورد دی کوي نو الله رب العزت په دغه غم نه وباسي. ځکه یونس علیه السلام الله تعالی د دې الفاظو په برکت باندې د مې د خېټې نه راایستې نو بس دا الفاظ شروع کړل او الله تعالی د جړه او فریاد د مې په خېټه کې شروع کو نو بس سلوي خورځه پس بعض چې کوم نه د دې نه کم لیکلي دي دو سلوي خدا راجح کول بګي سلوي مشهور کول بګي سلوي ښکال نه سلوي ښکال نه سلوي خورځه نو سلوي خورځه ورته د مې په خېټه کې بیا الله تعالی حکم وکړو مې د ورشه دی
وغورځوه. نو بس د دریاب غاړې ته ور وغورځو. الله رب العزت چې کوم دی جبريل علیه السلام د حکم وکړ ورشه کدو زړې نال کا دغلته کدو راوخ. نو کدو زړې نال کو دغې نه کدو راوخاتو او کدو په د باندې سورې وکړو. ځکه دی روز شوي وو، یعنې سړی چې په دې اوبو کې هسې هم ډېر زیات وګرځي د خپې تنګی غونده کې شي، تنګی شوی وو. نو د نور د برداشت نه وو، نور یې نه شو برداشت کولی. نو بس هغې سورې یخ هم او بل وي د کدو په دې پاڼه کې دا خاصیت دی چې دی له چې کوم دی دغه هم نه راځي، مچ هم نه راځي، نو مچان او ماشي به ورله هم نه راتلل او دی هم محفوظ پروت و. بس دی چې څه وخت تېر شو او د وجود د نور قابل شو، نو بس را روان شو خپل قوم ته را. نو دې کې دغه واقعه بیانېږي. وذنون او ذنون یعنې مئی والا یونس علیه السلام اذ ذهب هر کله چې لاړو مغاضبا په غوسه کې د خپل قوم نه، فظن نو د ګمان وکړو د یونس علیه السلام چې ان لن نقدر علیه دا چې موږ به تنګي را نه ولو په ده باندې، ان لن نقدر علیه دا چې موږ به هرګز تنګي را نه ولو په ده باندې. یعنې د دې هغه بدله به ده ته په دنیا کې میلو نه شي. الله تعالی به ورله په دې خبره تنبیه ور نه کړي. د دا ګمان کړو چې په دې خبره به الله ماله تنبیه نه راکوي، خو الله تعالی ورله تنبیه ورکړله. ان لن نقدر دا چې تنګي به موږ را نه ولو علیه په ده باندې. فنادا نو د آواز وکړو فی الظلمات په تیارو کې، تیارې راوړي، ظلمتونه را نه وړو چې په تیاره کې، په تیارو کې. نو دا درې تیارې وي، سمندر تیاره، د مئی د خېټې تیاره، د شپې تیاره. په دې درې وړو تیارو کې الله وي ما ته آواز وکړو الله اله چې نشته دی بل معبود الا انت سواستانه، سبحانک پاکی د تا لره، انی کنت من الظالمین بېشکه زه یم د ظالمانو نه، زه د ظالمانو نه یم. فاستجبنا نو الله تعالی وي مونږ قبول کړه له د دعا، ونجیناه مونږ نجات ورکړو دته من الغم د تکلیف نه. الله وي شیطان بعضې وخت کې وي چې یاره دا خو پیغمبر و، نو د دې وجې نه الله تعالی مدد وکړو د موږ په خېټه کې. یا ابراهیم علیه السلام باندې اور ګلې ګلزار شو، نو شیطان سړي ته وایي چې تا باندې خو نشي کېدلی، هغه پیغمبر و، نو ځکه ورسره الله تعالی دا معامله وکړله. نو نه چې د کوم ځای کې الله تعالی د پیغمبر واقعه ذکر کړې ده، نو الله ورسره وروستو یو عامه قاعده ذکر کړله ده چې وکذلک او دغه رنګې ننجي المؤمنین موږ نجات ورکو مؤمنانو ته. یعنې څنګه مدد چې د یونس علیه السلام سره شو، دقه شان د عامو مؤمنانو سره هم کېږي، په شرط د دې چې ایمان او عمل صالح والوي، ایمان او عمل صالح والوي. او د څنګه چې یونس علیه السلام د مئی په خېټه کې الله تعالی چې کوم دی پاللی و، دقه شان دی د دې زمانې انسان هم الله تعالی پاللی شي، خو چې ایمانی وي او عمل صالح وي ورسره. بس و اسماعیل علیه السلام و ادریس علیه السلام و ذلکفل او ذلکفل علیه السلام کل من الصابرین ټول د صبر کوونکو نه وو. وادخلناهم او موږ داخل کړي دوی لره فی رحمتنا په خپل رحمت کې، انهم من الصالحین بېشکه دوی د صالحانو نه وو. وذنون او ذنون یعنې مئی والا یونس علیه السلام اذ ذهب هر کله چې دی لاړو مغاضبا په غوسه کې د خپل قوم نه، فظن پس نو د ګمان وکړو ان لن نقدر علیه، الله وي د ګمان وکړو ان لن نقدر علیه دا چې موږ به هرګز تنګي را نه ولو علیه په ده باندې، دی په تنګی کې وانه شو، تنګي پې را نه ولو. فنادا پس نو د آواز وکړو فی الظلمات په تیارو کې الله اله الا انت چې نشته د بل اله الا انت سواستانه، سبحانک پاکی د تا لره، انی کنت من الظالمین بېشکه زه د ظالمانو نه یم. فاستجبنا پس مونږ قبول کړه له د دعا، ونجیناه مونږ نجات ورکړو دته من الغم دغه غم نه، دغه تکلیف نه. وکذلک او دغه رنګ ننجي المؤمنین مونږ نجات ورکړو مؤمنانو ته. سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.